اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د شوګر د پرهیز په باره کې اکثر خلک مختلف قسمه سوالونه کوي، اکثر تپوس کوي. نو ما وایي چې نن د دې په باره کې دا چې کوم پرهیز دی نو چې هغې په باره کې یو څو خبرې وکړو او زیاتر هغه خبرې چې کوم اکثر موږ نه خلک تپوس کوي. نو په دې کې اکثر لومبنې خو اکثر خلک دا تپوس کوي چې که فرض که د چا پکې شوګر هم او وزن هم سیوای، نو هغوی وایي که مونږ یو ټایم روټۍ پرېږدو او یو ټایم خوراک کوو نو آیا دا مونږ ته به څه فایده کوي؟ نو هسې زیات شوګر کې دا ډېره ښه خبره نه ده، ځکه چې د هغې وجه دا ده چې کله یو ټایم دی روټۍ پرېږدي، فرض که غرمې روټۍ پرېږدي او ماسخوتن بیا دغه کوي، ماسخوتن دی په هغه حساب باندې دا دونه ناره چې په ده باندې تېره شي نو بیا لږ زیات خوراک وکړي نو ده ته هغه کیلریز چې دي نو هغه زیات لږ میلو شي د هغې د وجې. نو ښه دا چې لږ لږ مقدار کې ټایم په ټایم پکې په منځ کې خوراک کېږي نو ښه بجای د دې چې د وزن کمیدو لپاره مکمل روټۍ پرېږدي. دویم اکثر د فروټو په باره کې دا اکثر خلک تپوس کوي چې هر قسم فروټ مونږ خوړی شو، نو د دې جواب دی چې آو، خو په مقدار په حساب لږ مقدار کې. لکه فرض که مثال یې داسې دی چې لکه یو کس یو 2 کجوري په یو ټایم وخوري د شوګر بیمار، نو خیر د هېڅ خبره نه ده. داسې د ام کو یو 2 پرې وخوري، یو 2 ټنګرې داسې د هندوانې وخوري نو دا هم ټیک ته، په دې کې هم داسې څه دغه نشته څه نقصان ولا شوګر ته دونه نه ورکوي، نه شوګر ډېر های کوي. خو لکه داسې نه چې اوس فرض که دی کجوري وخوري نو چې 15 کجوري په یو ټایم باندې وخوري. یو د دې وریجو په باره کې او الو په باره کې اکثر خلک تپوس کوي چې یاره دا مونږ خوړی شو که نه شو خوړی. نو د دې دا ده چې وریجې هم چې اکثر څوک د شوګر بیمار خوري نو اکثر ډېر زیات ورته کاري ویلي او ډېر زیات، نو داسې په لږ مقدار کې هغه وریجې استعمالولی شي، داسې لږ غونته کې الوم استعمالولی شي خو زیات نه. په دې سره وریجو سره فرض که لږ غونته کې یو څو نوړۍ وریجې خوړې نو ورسره پکار دا ده چې بیا لږ سبزي کومه تورۍ شوې یا داسې ټیپر وغیره شو نو چې نور هغه زیات ورسره استعمال کړي. یو اکثر خلک دا دغه کوي چې دا کریله چې ده یا څوک دا جامن یادوي چې دا د شوګر لیول ډېر کموي، نو دا داسې خبرې خو دي خو لکه د دې ایز سچ لکه د شوګر د لیول په کمولو کې څه خاص رول یې نشته. البته څنګه چې خلک فروټ خوري یا سبزیانې خوري نو دغه شان دا ښه فریلی چې دی نو دا دواړه استعمالولی شي. یو اکثر داسې تپوس مونږ نه کوي خلک چې که فرض که مونږ د پیپسي یا جوسونه چې دي شوګر فری که مونږ استعمالو نو یا داسې آیس کریم که شوګر فری استعمالو نو آیا لکه دا به مونږ لپاره ښه که نه؟ نو هغه ټیک ته، خو لکه دې کې اصل کې هغه دغه خو نه وي کم د چینۍ هغه خوږو هغه مقدار، خو دې کې که فرض که لکه یو جوس دی د فروټو نه دغه شوی دی نو هغې کې بیا د فروټو هغه خوږوالی خو شته. نو څنګه چې مونږ تاسو ته د دغه باره کې ما ووایي چې لږ احتیاط سره دا فروټ هم کم خواږه چې دي نو لږ غونته کې استعمالول. دغه شان دغه جوس شو یا دغه ډایټ پیپسي شو نو هغه هم بس یو څو ګوټه لږ غونته کې استعمال کړي نو خیر دی، خو داسې نه چې زیات یې استعمالوي ځکه چې هغه خوږوالی هم بیا زیات شي د دې لپاره. څوک دا وایي چې که د وریجې مونږ ډېرې وخوټ کوو او د دې دا اوبه لرې کړي شي نو آیا لکه دا به مونږ ته لکه مطلب بیا به شوګر کې څه نقصان نه رسوي؟ نو داسې نه ده، دا څه خاص هغې کې د دې هغه کیلریز نه دغه کېږي. نو ځکه ښه خبره دا ده چې وریجې پکې کم نه کم مقدار کې استعمالیږي. دې نه علاوه یو دا تپوس د شوګر بیمار اکثر کوي چې که فرض که زه لکه خواږه زیات وخورم یا روټۍ لږ زیاته وخورم
نو هغه مریض چې هغه انسولین لګوي نو هغه وایي چې زه بس که ما لږ انسولین دې لپاره لږ زیات که بدپریزي وکړم نو دغه شان انسولین به زیات ولګوم نو بس دې سره به هغه دغه کور شي نو دا داسې نه ده داسې نه دي پکار تاسو ته چې کم مقدار یاد کړی شوی دی او په کم باندې چې ستاسو شوګر کنټرول دی نو هغه شان ریګولر انسولین هم جاري ساتئ او ورسره کوشش کوئ چې ډېر داسې بدپریزي ورسره ونه شي په یو ټایم باندې زیات خوراک کول چې دي نو دا د دې لپاره ښه نه دي. یو د دې انسولین باره کې اکثر دا تپوس کیږي چې که فرض که دا انسولین چې دی دا یو کس استعمالي نو بس دته بیا ډېر د پرهیز ضرورت نشته دی نو نه داسې خبره نه ده اکثر لکه کس چې انسولین استعمالي نو موږ اکثر کتلی دی لږ ډېر زیات بدپریزي شروع کی او نو د سره بیا ځکه وزن سیوا کېدل شروع شي نو دز له هم لږ په خوراک کې احتیاط پکار دی نو چې څونه دی احتیاط کوي دغه شان به د انسولین ډوز کمی هغه چې زیاتوي نو دا خو هم ښه خبره نه ده چې زیات انسولین لګوي نو د هغې په وجه په خوراک کې ولا لږ احتیاط پکار دی چې څونه په احتیاط سره خوراک کوي او دونه به د انسولین د یونټې کمیږي. نو دا یو څو خبرې وې چې اکثر د شوګر بیماران موږ نه د پرهیز باره کې تپوس کوي نو ما وی چې دا معلومات تاسو سره شیر کو. ډېره مهرباني.